السلام علیکم. یو افسوسناکه واقعه راغلی ده په ګوجرانواله کې عمران خان چې کومه جلسه وه په هغې کې هوایي فایرنګ شوی دی او پکې ته ډیر کسان چې کوم دي هم زخمی شوي دي او عمران خان چې کوم دی نو هغه هم زخمی شوی دی. هغه یو محفوظ ځای ته بوتلی دی. وجه دا ده چې هغې پوره حقیقت دا دی چې هغې چې کوم ملزم دی نو هغه هم هغو نیسلی دی خو هغې پوره پته تصدیق کوي نو نور پکې کوم ملزمان دي نو هغو هم ګوري چې آیا دا څه وجه ده څه وجې نه شوې ده. نو څوک وایي دا د پي ټي آی والا دی څوک څه وایي څوک وایي دا د پیپل والا دی څوک د مسلم لیگ والا دی خو پوره حقیقت سره دا ده چې پوره یې پته نه لګي چې آیا دا بعضې ملګري وایي چې دا کوم سیکورټي چې کوم د سیکورټي ګارډ چې کوم دی نو دا د هغو د طرفه دی. پوره وجې سره عمران خان چې کوم دی نو پوره حقیقت سره دا خبره ده چې عمران خان چې کوم دی نو هغه هم زخمی شوی دی او هم هغه محفوظ ځای ته بوتلی دی. ورسره نور چې کوم ملګري دي نو هغه هم زخمی شوي دي او کوم ملزم چې کوم دی نو د هغې نیسلي دي نو هغه په دې وجې نیسلي نو هغو نه به هم تپوس کوي آیا په څه وجه باندې دا هوایي فایرنګ شوی دی دا په ده څه وجه کړی دی. د دې حقیقت سره دا ده چې اوس تفتیش شروع دی کوم کسان چې هغو نیسلي دي نو انشاءالله هغو نه به پوره معلومات کوي نو چې عمران خان چې کوم دی نو هغه سره ملګري چې کوم څومره ملګري دي نو هغو باندې هم فایرنګ شوی دی هغو هم زخمی شوي دي. عمران خان ورسره هم زخمی شوی دی نو هغه هم د محفوظ ځای ته بوځي. د دې د وجې هغه بوتلی د عمران خان محفوظ ځای ته چې هغه هم د یو ګولۍ پې هم لګېدلې ده په دې وجې نه لګېدلې ده چې د دا جلسه کړې ده د دې پي ټي آی مشر دی. نو دې ویډیو کې حقیقت سره د ما چینل سبسکرایب کړئ